أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون. متقیانا کسان دي چې هغوی کې دا یو څو صفات دي. یو دا دی چې په غیب باندې ایمان راوړي، دویم دا چې د مانځه پابندي کوي، دریم صفت دا دی چې هغه څه چې الله پاک دوی له ورکړل دي د هغې نه انفاق کوي، خرج کوي. ينفقون د انفاق نه دی، انفاق د نفقه نه دی. انفاق او نفق دا وتلو ته وایي، وتل. انفاق ته انفاق ځکه وایي چې په دې کې د سړي د لاس ته مال وځي. په عرف کې د خپل لاس ته د مال ویستل دي، په خیر کې او که په شر کې. په اصطلاح د شریعت کې د الله تعالی د رضا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق په شرعي مصارفو کې خپل مال خرج کوله، دا دې ته انفاق وایي. بیا برابره خبره ده که دغه بیا فرض وي او که واجب وي او که مستحب وي، نو دلته دغه شرعي معنا مراد ده. او دا انفاق په زکات پورې خاص نه دی، خو زکات پکې یو اهم جز دی. نو بعضې مفسرینو چې د دې ترجمه دا کړې چې د خپل مال نه خرج کوي، مال ورکوي، یعنی زکات ورکوي، نو زکات یو اهم جز دی، فرض دی. نو ځکه یې ویلي دی. یو اسراف دی، یو انفاق دی. نو دې کې فرق دی. انفاق چې کوم مال د بنده د لاس نه وځي او په خیر کې استعمال شي، خیر کې، نو دې ته انفاق وایي. که په شر کې استعمال شي نو دې ته بیا اسراف وایي. انفاق دې ته وایي چې ما کان لله، خالص الله د رضا دپاره وي. اسراف دې ته وایي ما کان لغیر الله وما کان علی خلاف دین الله، چې د الله رب العالمین دپاره نه وي او د الله د دین په خلاف کې کوم مال ولګولی شي، نو دا اسراف دی. اگر که لږې پیسې خو هغه هم هغې ته اسراف وایي. نو په فضولیاتو کې ولګي، په حرامو کارونو کې، دا سیګرټ او نسواره دا څیزونه چې دا فضولیات دي، په دې کې دا مال لګول دا اسراف. یا په ډبو باندې ورکوي، په ګیره خرایلو باندې پیسې ورکوي، دا هم اسراف دی. په ټي وي باندې، په کیبلو باندې بې ضرورته موبایل باندې پیسې خرج کوله، ډرامې پکې کتل، بې حیا فلمونه، بې ضرورته ویډیوګانې، دا ټول په اسراف کې راځي. نو متقیان کسان دي چې د الله د رضا دپاره خپل مال ورکوي، انفاق کوي، خو د خدای د رضا دپاره، اسراف نه کوي. د دې بیا مختلف شکلونه دي او مختلف صورتونه دي. نو شپږ صورتونه یې دا دي چې اول چې کوم دی هغه مال لګوي په زکات کې، دویم په عشر کې. زکات چې دی د نقدو پیسو نه، د تجارت نه، د دې نه چې څلوېښتمه روپۍ ورکوي، دا زکات دی. عشر د پټو حاصلات چې راشي په هغې کې لسمه حصه ورکوي، دغه عشر دی. هر شی چې پټو کې چې هر شی کېږي، که دانې غلي او که میوې او که سبزیانې، د دې ټول نه به ورکوي. حتی کې چې په واښو او په لرګو کې هم عشر شته. واښه هغه د دې دپاره چې کوم دی په پټو کې کړي چې هغه بیا خرڅوي، نو د هغې کې باقاعده عشر دی. او لرګي چې بوټي نهال کړي او بیا هغه خرڅوي، دا لرګي په هغې کې هم عشر دی، عشر به ورکوي. عشر چې کوم دی هغه زیات دی، لسمه حصه ده. زکات کم دی، دا څلوېښتمه روپۍ ده. دریم چې دی په خپل اهل و عیال باندې، په کور والو باندې پیسې لګول، دا هم د انفاق یو صورت دی. نبی علیہ السلام فرمایي افضل الصدقه ما ترک غنا والید العلیا خیر من الید السفلا وابدأ بمن تعول. غوره صدقه هغه ده چې سړی مالداره پرېږدي او لپاسه لاس چې دی دا غوره دی د لاندې لاس نه. لپاسه لاس ته ورکوونکي لاس دی، لاندې لاس چې دی هغه د سوال کوونکي لاس دی. نو چې څوک ورکوي د هغه لاس غوره دی، سوال والا لاس ښه نه دی. وابدأ بمن تعول، او شروع کوه په خپل اهل و عیال باندې، په خپله کډه باندې. نو په دې کې ثواب دی چې په خپله کډه باندې لګوي.
حتی کې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا هم صدقه ده چې حتی ما تجعل فی امرأتک، چې ته د خپلې بیبي په خوله کې یو نوړی کېدې ډوډۍ هغې له ورکې، دا هم صدقه ده. څلورم میثاق د دې میلمه له میلمستوب ورکوله، د هغه اکرام کوله، د هغه دپاره څه شی ذبحه کوله لکه چرګه او ګډه پیسه ښه انګولې او ترکاري دا وله پخوله، دا هم انفاق دی. پنځم چې دی هغه سایل له څه ورکول، چې څوک سوالګر یې هغه له سړی څه ورکړي، دا انفاق دی. شپږم صورت چې دی چې یو سړی سوال نه کوي خو د هغه د حال نه سړي ته معلومیږي چې دی کمزوری دی، غریب دی، دی چاته څه ویلی نه شي، نو هغه سره ښه کوله. دغسې محتاجان په خپل خپلوانو کې ومي، په ګاونډیانو کې ومي، په محله کې، په کلي کې، دا خلقو ته معلوم وي، د هغو سره احسان کول، د هغو له څه ورکول، دا انفاق. دې وجې نه حدیث کې راځي چې لیس المؤمن الذي یشبع وجاره جائع الی جنبه، هغه سړی مسلمان نه دی چې دی په خپله خو موړي خو په د ده په خوا کې سړی وږي شپه وکړي، نو په ورځ د قیامت به د ده نه دې تپوس کېږي چې تا خو مړه خېټه وخوړه خو هغه بل سړی خو وږی، تا د هغه څه خیال نه ساته. او نور چې دی هغه مستحباتو کې دی، لکه په خپلو دوستانو باندې مال لګول، په مسکینانو باندې، یتیمانانو باندې، په هر طاعت کې چې د خیر کاري په هغې کې مال لګوله، دا انفاق دی. په تبلیغ کې، په جهاد کې، په علم کې، دا انفاق فی سبیل الله دی. نو د دې مال به د الله رب العالمین د دې سړي نه تپوس کوي د دې ماله چې اریني ما قدمته، ما ته وښایه چې تا مخکې څه لیږل دي، تا چې مال ګټلی نو هغې کې د مخکې څه لیږلي وو که نه ټول دې ځانه خوړلی وو. او په ورځ د قیامت خو د سړي قدم تر هغې پورې نه شي پورته کېدی تر څو چې د یو څو خبرو تپوس نه شوی. په هغې کې یو مال دی چې په څه کې دې ګټلی او بیا دې په څه کې لګول دی، نو دا خو ګپ نه دی. نو انفاق یوازې د مالدارو صفت هم نه دی، بلکې هر مؤمن به هغه انفاق کوي، ځکه چې دا یو شعبه ده، یو څانګه ده د څانګو د ایمان نه. او زکات چې دی هغه خو لږ وانتې فرض شوی دی، نور چې سړی مال ورکوي او خرج کوي نو ټول مال، سخیان خلک ټول مال ورکوي خو دا او دا ده چې ټول مال چې کوم دی هغه اجازت نشته، ټول مال به نه ورکوي. نو نبی علیہ السلام باندې زکات نه و، ځکه چې زکات خو چې کال پې تیر شي مال ورسره وي، نصاب ته رسېدلی نو هله به ورکوي. نو ټولو پیغمبرانو اکثر دغه حالت و، او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هم چې هغه به مال نه جمع کوو، چې څه شی به یې لاس ته راغی نو هغه به یې ورکوو. او د هغه فقر او دا غریبوالی دا اختیاري و، غیر اختیاري نه و، د هغه په خپله دغه شانتې ځان یې غربت خوښ و ځکه مال به یې جمع کوو نه. یو سړی راغی مال څه راکړه، نبي علیه السلام ورته وایي د دې غرونو په منځ کې چې څومره ګډې بېزې دي دا ستا شوې. هغه روانې کړې په سوونو په زرګونو ګډې بېزې وې. نو خپل قوم ته چې ورسېد هغو له دعوت ورکوه، ویا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه یا لا يخشى الفاقه. ای قومه اسلام قبول کوي، محمد صلی الله علیه وسلم دومره ورکړه کوي چې هغه د سره د فقر و فاقې نه یریږي نه، یا دومره ورکړه سړي له کوي چې هغه سړي باندې بیا یره د فقر و فاقې نه وي چې دی به بیا غریب شي، لکه ډېر مال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي. او بلال رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایل انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا، ای بلال خرج کوه رضی الله تعالی عنه، د عرش والا نه د کمۍ په باره کې مه یریږه چې هغه به ماله کم کړي الله پاک کمۍ نه زیاتوي. اوس دلته یو فرمایل چې ومما رزقناهم، ومن ما رزقناهم، من تبعیضیه دی د بعضې دپاره راځي، بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی دو به خرج کوي. نو ټول مال به نه خرج کوي، هر سړي ته دا حکم نه دی. دا خو بعضې کسان داسې وي چې هغو به خپل مال خرج کوو، لکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مال راوړ نبي علیه السلام ته حواله کړو، وی کور کې دې څه پرېښي دي هغه د الله او د الله د رسول نوم دا پاتې شوی نو هېڅ مې نه دي پرېښودي. او نبي علیه السلام به نور خلق منع کوو د دې نه، ځکه چې هغه دغه شان توکل نه وي په هغو کې، لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه توکل چې
ابو لبابه بن منذر رضی الله تعالی عنہ او کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه اراده وکړه چې موږ خپل ټول مال ورکو د الله په لاره کې. نبی رسول الله هغه منع کړو تاسو ټول مو ورکوي. نو د دې چې سوال بیا سوال کوي ټول مال ورکي سبا سوال کوي هغه نه خدا د چې ځان ته سپری دي هغه خرچه پی کوي. بیا کلمه د دې ما چې دا د عامه ده و مما رزقناهم بعض د هغه چې موږ دوی ته ورکړي دي نو دا مال ته هم شامله ده د بدن طاقت ته هم علم ته هم غلامانو ته اولاد ته یعنی د الله په دین باندې دا ټول خرج کول دي. مال کمال ول الله پاک ورکړي مال به ورکړي د بدن طاقت ورکړي هغه به د الله په دین باندې قرباني علم ول الله پاک ورکړي دا علم به هغه قرباني خلق د به خوري که غلامان ول الله پاک ورکړي هغه به د الله په دین باندې قرباني کا اولاد ول ورکړي هغه به د خدای په دین باندې قربان کړي. او رزقناهما ومما رزقناهما هغه مال چې بنګ یا د هغه سنه چې موږ دوی ته ورکړي دي رزقناهما نو الله پاک په دې کې نسبت خپل ځان ته کړل. نو دینه معلومه شو دا مال اصل کې د الله تعالی دی دی انسان له ورکړل د لپاره د امتحان او بیا ته الله پاک غواړي نو خدای پاک هیڅ چاته محتاج نه دی او دته چې وی دی فلانی سړي له ورکړه دی مسكين له ورکړه دی یتیم له ورکړه دی غریب سره کونډې رنډي یتیمانو د دوسرا خیر خګړه وکا نو خدای پاک هغه له خپل عمر کو دی شي چې دله ورکړل هغه نشي ورکوله خدای پاک ود باندې امتحان کوي چې دې څه کوي لکه پلار دی هغه خپل زولا یو مالټا یو کیلا څه شی ولور کی بیا ته غواړي وای راکا نو چې خو شو هغه واپس ورکی چې قامه خرجو هغه منډه کې تختی دي وی تل بیا نه در کومه هغه ته پته ولګي دا بچی چې د کنده ظاهر ته ګوري نور د سوچ دشته دا خو ما ورکړه او نوري ما سشته دا کیریو مالټي او دا روپۍ کده مال دا کله مالټه واپس راکې نو ما سر نور روپۍ زبول نوري ورکم کنه دیو په د دینه زیاتی وختي خدا معشوم قامه خریده نو ورکې دا قشن الله پاک امتحان کوي په خپل بنده باندې دې څه کوي یو زما خبره منی او ګرمنی نو دا د کافرو صفاتو چې هغه ته به ویری شو چې تاسو د الله په لار کې خرج کړئ کا سورۃ یاسین کې راغلی دی او اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. کله چې دوی ویل شي چې خرج وکړئ د الله په لار کې کوم مال چې تاسو درکړل دا خرج کړئ دوی آیا ورکو منګه هغه چاته چې الله په غوښته چې هغه ورکړی به ولا چې خدای ولا نو ورکړي نو مونږ ولولي ورکو دا غریب خو خدای غریب پیدا کړل نو زه خو نشم مالدار کولای دا باید ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراهی ښکارا کې نو په دې حالاتو کې دا خلق تلیو دي مردان او د علاقو ته حالته یو افسر راغی و د خدای په توره و هم او د مخلوق په توره باندې څنګه تقسیم وکما هغه دا سامان براته به تقسیمو خلق ورته د خدای په توره واه وی دا مالدار یو طرف ته شي او غریبانان بل طرف ته شي دا دوه صفونه جوړ کړه یو هغه څه مال چې راوړو یو مالدار لور کړه غریبانان یې اسف کړو وی دا ولې وی دوله خدای نه دی ورکړی د غریبانان نه مونږ ګول سو دا خدای په توره ما و دا غلطه خبره ده دا غلطه ده دا خدای امتحان کوي. نو قتاده رحمت الله علیه هغه وی چې خرج کوي دا غسر چې الله پاک تاسو له درکړي دا مالونه او دا سوالی سيزونه دي تاسو سره امانت دي د آدم زویا ډیر زر د چې ته به د دینه جدا شي دا هر څه بستانه پاتې شي صرف یو کفن هغه به ځان سره وړي او شپږ فوټه چې کوم دی هغه قبر غټه ځمکه ده په ایکړو باندې په سونو ایکړه پای کې صرف شپږ فوټه ځمکه ده ته ملاویږي په دې دوبره مال کې یو کفن ده ته ملاویږي نو څه نه ملاویږي خالی لاسونه به تیزي نو په دې کې و مما رزقناهم بعض د هغه مال چې موږ دوی ته ورکړی دی ينفقون د خرج کوي نو په دې کې رد شو په سرمایه‌دارانه نظام باندې هغه دا چې دا مال چې دی دا د غټانو دی غټانو مال دی نو الله پاک فرمایل چې مما رزقناهم دا مال چې موږ تاسو درکړل دا د غټانو نه دی دا مال زمونږ دی او بیا به د دې میراث موږ ته پاتې کیږي ولله میراث السماوات والارض اخیری کې دا میراث الله پاک ته پاتې کیږي د اسمانونو د زمکو خدای ورکړل دا د غټانو خپل مال نه دی
خو په اشتراکیت باندې اشتراکي نظام باندې هم برد وکړو چې هغه وی اشتراکي نظام بالا یو تا کیپټالیزم وي او بل ته سوشلیزم وي ګرام نو هغه سوشلیزم والا چې کوم دی چې دا مال چې دی کنه دا مشترک دی ټول خلکو هر چا یې سره پکې نو خدای پاک او مما رزقناهم بعض دا مال چې موږ دوی ته ورکړی دی چې خدای ول ورکړو دی مالک کنه مالک شنو بیا پکې شریک څوک پاتې شو بیا د بل شریک پکې نشته نو چاله خدای مال ورکړل هغه مالک دی خدا مال لکه د نه دی خدای ول ورکړل دی به دا نه وي چې دا جو هر څه په دې باندې زما قبضه را اوس په خپل واک او اختیار به کوم دا شونه کوي نو ينفقون دا خرج کوي دا الله په لار کې خرج کوي نو دا انفاق د ایمان یو شعبه ده څنګه ده او دا ضروری ده او هر چا لپاره ده هر څوک به دا خرج کوي نو بعض خلک وایي چې دا د مالدارو د کروڑپتیانو کار دی هغه به دا خرج کوي چا سره ډېری پیسې مال دولت یو سره د عامیانو کار دی د دکاندارانو کار دی دا د مولا کار نه دی دا د طالب کار نه دی یا دا د ښځې کار نه دی سړی به دا ټول چې چاله الله پاک څه شی ورکړی به خرج کوي هغه بیا که مولا دی او که امي دی او که مالداره دی او که متوسط طبقې وال دی خو هغه هر څوک چې دی انفاق به کوي د خدای په لاره کې به خرج کوي او غوره صدقه خو نبی علیه السلام فرمایي چې جهد المقل بهترینه صدقه د غریب سړي د کوشش مطابق صدقه ده چې څومره کوشش وکړي او څه پیدا کړي او د هغې نه بیا صدقه وکړي نو صحابه کرامو به دا انفاق کو د الله په لاره کې به خرچه کوله اگر چې د هغو سره پیسې نه وي اصحاب صوفه والا چې وو نو هغو به علم زده کو دین به زده کو په چپر غوندې جوړ کړی او په هغې کې به پاتې کېده صوفه هغه چپر ته وایي اوس د روضې مبارکې په خوا کې هغه ځای دی داسې ډبه غوندې ده واټه غوندې په هغې باندې لپه دم ځای دی دقه ځای به پاتې کېده هغو نو هغو سره پیسې نه وي خو سهار به لاړه تبر به یې واخېسته د غره نه به یې لرګي راوړو دا به یې خرڅ کړه څه به یې په ځان ولګولی څه به یې بیا صدقه کړې هېڅ شی وساتم نو دا لرګي به یې راوړو دغه به د دې نه به یې صدقه کوله اسماء بنت ابي بکر او عایشې رضی الله تعالی عنها هغې ته نبی علیه السلام وفرمایل ارزحي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك ورکوه دا مال د الله په لاره کې څومره چې ستا طاقت او دا شماره مو جمع کوی ما بیا به الله پاک په تا باندې هم شمار کوي لږې به دل درکوي بې شماره ورکوه نو کله کله سړی مزدوري او تجارت دا په دې نیت باندې کوي چې الله پاک زما لاس ته مال راولي نو دا به زه د خدای په لاره کې صدقه کوم ښه خبره ده او بیا د رزق چې کوم دی او مما رزقناهم بعض د هغه څه نه چې موږ دوی ته ورکړ دی رزق معنی بیا مختلفې دي قرآن کې راغلی دی نو خوراک په معنا باندې هم راځي موږ خو رزق دې ته وایو چې صرف د خوراک په معنا باندې استعمالوو نور معنو کې موږ نه استعمالوو خو عربی کې دا لفظ چې دی دا ډېرو معنو لپاره راځي نو د رزق لپاره د خوراک د طعام لپاره هم استعمالېږي لکه فاخرج به من الثمرات رزقا لکما بیا راوباسي الله پاک د دې باران په ذریعه باندې میوې چې هغه خوراک دي ستاسو لپاره رزقا لکم چې ستاسو لپاره خوراک دي او دویم چې کوم دی د حسي او د برخې په معنا باندې هم راځي وتجعلون رزقکم انکم تکذبون ای کافرو تاسو ګرځوئ خپله حصه چې تاسو به تکذیب کوئ د حقه ستاسو په حصه کې یا ستاسو په برخه کې چې دغه تکذیب راغلی بل څه شی نشته چې د حق تکذیب به کوئ حق به نه منئ او د رزق د باران په معنا باندې هم راځي لکه وانزل الله من السماء من رزق الله پاک د اسمان نه راوړی رزق یعنی باران وفي السماء رزقكم په اسمان کې ستاسو رزق دی نو په اسمان کې باران دی دغه طرف نه راوړېږي د اسمان د طرف نه او څلورمه معنا چې کوم دا ورکول دي لکه دلته چې ومما رزقناهم بعضې د هغه نه چې موږ ورکړل دی دوی ته ينفقون خرج کوي نو رزقنا کې دلته دا نسبت چې الله پاک ځان ته کړی د دې نه بله معنا هم بله فایده حاصله شوه چې خدای پاک چې چاله رزق ورکړي بیا حلال دي حلال مال چې دی هغه د الله په لاره کې خرج کوي اوس حرام چې دی دا رزق دی او که نه دی حلال رزق دی حرام رزق دی او که نه دی نو حرام هم رزق دی بعضې خلقو له الله پاک حلال رزق ورکوي بعضو له حرام رزق ورکوي څوک به حرام عادت شوي هغو له هغه حرام ورکوي که دغې ته موږ رزق ونه او یو سړی په حرامو کې مبتلا دی تمامه زندگی هغه حرام خوري موږ یو دا رزق نه دی
نو د بغیر د رزق نه پاتې شو. حالان کې قرآن کې الله پاک فرمایي چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، نشته په دې ځمکه باندې زنده سره مګر په الله باندې د هغه رزق دی. نو هر شي د الله پاک